د عاشورې په ورځ لسم د محرم باندې کو څوک دا وظیفه وکړي فرمایي چې الله پاک به د انسان ته پوره کال دا رزق ورکړي. پوره کال کې رزق کې محترم او د انسان نوکریم راځي، په رزق کې انسان مال او دولت هم راځي، په دې کې پیسې، کپړه، جامه، هر څیز دا په دې کې راځي. دغه رنګې لسم د محرم باندې که چا په خپلو بچو باندې خوراک وکړو الله پاک به هغه ته رزق دا محترم به انتها ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول ګناهونه دا معاف کړي. الله پاک دې زمونږ حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول مدینې منورې ته او مکې مکرمې ته بار بار د بوزي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د لسم د محرم حوالې سره ده. په دې کې یوه خبره دا کولی شي چې کوم زمونږ هغه غرونه دي چې هغه په کور باندې دي، دغه رنګې زمونږ خویندې دي، دوی که کوشش وکړي او په دغه ورځ باندې ښکلې پخلی برابر کړي، ښکلې مزېدار سالن برابر کړي، دغه رنګې چې څومره لوازمات چکني او سبل سبکي وي دا چې را برابر کړي او ښکلی خوراک په لسم د محرم باندې وکړي. یاد ساتئ چې الله پاک له پوره کال پراخ رزق محترم دا ورکوي. ډېر حال که به دا وایي چې په لسم د محرم خو موږ روژه نیسو نو خوراک څه ټایم کې برابر کړو، نو ځان لپاره د ماښام لپاره خوراک برابر کوي او د ماشومانو دپاره د ورځې خوراک برابر کوي. سمپل خبره دومره څه حیرانتیا پکې څه نشته دی. بس په دغه ورځ باندې ښکلې مزېدار پخلی وکړه چې ستاسو نغرې کې اور بل شي. هغه بعضې هلکه خاندي د خندا خبر کې هلکه وایي نغری ګرم دی، نو چې په دغه ورځ ستاسو نغری دا بلکل دا ګرم وي. بل چې کومه زمونږ وظیفه ده نو هغه وظیفه داسې ده چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان له پوره کال دغه رنګې بې انتها رزق محترم دا ورکړي. نو که تاسو د رزق دپاره دا وظیفه کوئ بې انتها رزق به الله پاک درکړي. که چېرته تاسو دا وظیفه د حاجت دپاره کوئ د لسم محرم په ورځ باندې راشي د حاجت دپاره دا وظیفه وکړه، بیا تماشه کوه چې الله پاک زمونږ او ستاسو حاجت څومره په ښکلې طریقې باندې دا پوره کوي. دغه رنګې که زمونږ ورور وي یا زمونږ خور وي د هغوی داسې ناممکن حاجت یو ممکن وي یو ناممکن وي، نو په دې وظیفه کې داسې الفاظ موجود دي چې د هغې په ویلو باندې الله پاک دغه ناممکن کار محترم دا ممکن کړي. ډېره زیاته بهترینه ډېره زیاته اعلی وظیفه ده. که چاته محترمو په ژوند کې څه مشکلې دغه رنګې رچا یوه مسله وي رچا بله مسله وي، دنیا ده په دنیا کې هر قسمه حلقه شته او د هر قسمه حلقو هر قسمه مسلې وي. نو دا وظیفه تاسو کوئ څومره چې د غټ نه غټ مشکل دی دا ټول مشکلات به الله پاک دا محترم او دا به ختم کړي. ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده، ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. پوره کال و ستا دسترخوان دا به د سالن او د روټۍ نه به خالي کېږي نه. داسې سالن او داسې روټۍ به خورئ لکه څنګه چې بادشاهان دا خوري. ستا دسترخوان دا به ډکي، په دې باندې به هر څه محترمو دا میلاویږي. هلکه به راځي خوراک به تکې وځي به دومره به هلکه حیرانه وي چې په دې لږ وخت کې داسې دومره مال او دولت ته کم طرفه راغلی. و یو خبره کوم همیشه دپاره چې په یقین باندې به دا وظیفه کوو، ورسره 15 وخته جمع سره مونځ، ورسره د قرآن مجید تلاوت، ورسره محترمو د حرامو نه ځان منع کول، د حلالو کوشش کول، دغه رنګې ګناهونه نه کول. انشاءالله العزیز دا یو څو خبرې چې ورسره موږ پرهیز کې راولو او بیا دا وظیفه شروع کړو، تاسو یقین وکئ چې دا وظیفه خلکو له محترمو ژوند او دغه رنګې خلکو له زندګۍ دا بدلې کړلې. دغه رنګې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کوم سړی په لسم په محرم باندې خرچه وکړي په کور والا باندې ټول کال به دوی پراخ رزق خوري. او دغه رنګې زما څومره خیال دی جریر بن عبدالله کو سفیان ثوری رحمه الله دوی وایي چې موږ په دې خبره باندې تجربه کړې ده او بالکل الله پاک انسان ته پراخ رزق ورکوي. زمونږ محترم وظیفه داسې ده چې
چې کله لسم د محرم شي نو په دغه ورځ باندې به 314 پیرې د الله پاک د یو نوم وایو مطلب دا شو 314 پیرې به د الفاظ وایو یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب رسم ویل شي المسبب الاسباب مطلب بدا شي چې الله پاک نه چې کوم څیز مونږ غواړو ټولو څیزونو نه الله پاک یو سبب دا محترمو دا وګوري الله پاک به دغه کار په ښه طریقې باندې وګوري که ته نوکرۍ لپاره کې یا مسبب الاسباب دا وظیفه ته نوکرۍ لپاره وکړه ته تماشه کوه چې الله پاک څنګه ستا لپاره اسباب برابروي مسبب اسباب برابرونکي نو الله پاک به قسم له اسباب برابرونکي شي دغه رنګه څه مشکل وي د هغې لپاره یا مسبب الاسباب ان شاء الله عزیز تا ټول مشکل د به ختمېږي د کاروبار لپاره کې یا مسبب الاسباب مسبب الله پاک شي او اسباب بوله برابر کی بهترین کاروبار کو د رزق لپاره کې دومره بهترین اعلی زبردست رزق بل الله پاک درکړي چې تاسو ته په خپل حیران نه کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپل مو کوي او دا رنګ نور خلکو سره شریک کړئ چې هغوی نه دې داسې قسم الله وظایف نه فایده والي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته